د دواړو جهانو د سردار مبارک بچیو او داغه نوم ابراهیم نو د پاک پیغمبر مبارک د دین مخکې هم بچی مړه شوي دي واړه په ماشوموالي کې مړه شوي دي دا ابراهیم تقریبا د 18 میاشتو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي و یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک سره لاړو د عربو دا قاعده وه چې کله به بچی پیدا شو نو د دې بانډو ابو هوا به هم صفا وه او د هغې خلکو هغه ژبه به هم صفا وه یو سړی په ښار کې اوسیږي نو نیمه پښتو وایي نیمه اردو وایي او چې کوم د بانډې خلک دی هغه سوچه پښتو وایي نو د هغې بانډو عربي به هم صفا وه او د هغې ابو هوا به هم صفا وه نو خپل بچي به بانډو ته ولېږل نو هغې ځای کې به دیانې او مرضعې به وي هغوی به ول هغه ماشوم یو کال دولیکه بیا به مور او پلار ته په حواله کړ نو د دواړو جهانو سردار مبارک دا بچی ابراهیم دام یو دایی سره نو بعضی وخت کې به رسول الله مبارک لاړ هغې خپل بچی ابراهیم له حضرت انس رضی الله عنه وی منګم ور سره لاړو نو پاک پیغمبر مبارک دا ماشوم خپل بچی روچت ک فقبل وشمه فقبله خلک وشمه او بویک پاک پیغمبر مبارک ببویو هغه به خلو هم ځکه بچی خوږ انسان ته وی یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک سره منګ لاړو وی دا ابراهیم دا بیمارو انس رضی الله عنه وی د دواړو جهانو سردار مبارک روچت ک او دغه وخت کې دا غزن کدنو اگر حرکت کو زن کدن وړقید نو چې د پلار په مخ کې د ماشوم بچی زن کدنی نو پلار ته به تکلیفي او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک رحم دل هم ډیر زیاتو نو د پاک پیغمبر مبارک د سترګو نوخ کې روان شو غمجن شو پاغه باندې د سترګو نه اوخ کې روان شو یو صحابي ورته وی د الله رسول او انت تم جاړي زکه د جړانه خو تا منع کړی دا پاک پیغمبر مبارک ورته فرمایل وتوی دا رحمت ته رحمت زکه چې پړه کې د انسان رحم وي نو داغه د سترګو نه به اوخ کې وبېږي او چې د انسان پړه کې رحم نی کنه نو داغه د سترګو نه اوخ کې نه بیږي